بسم الله الرحمن الرحیم. احادیثو کتابونو کې د الله تعالی د اسماء الحسنا ځان له صفات راغلي دي او د الله تعالی د نمونه دادي یا مالک یا قدوس یا مالک یا قدوس. د دې په فضایلو کې عالمان لیکي چې څوک سحر او ماښام د ماښام مانځه نه وروسته رخسار مانځه نه وروسته څوک 11 پیره دا په پابندۍ سره وایي نو د دې په عورت کې به د دې په سطر کې به الله تعالی داسې بیمارۍ نه پیدا کوي چې د هغې په وجه باندې د انسان مجبور شي ډاکټرانو ته او د هغې علاجونو ته او ډاکټر ته خپل سطر ښکاره کوي. د دې نه به الله تعالی محفوظ کړي. مثال په طور د بواسیرو بیماري ده یا د هغې سره نور داسې بیمارۍ دي چې هغه ډېرې خطرناکې بیمارۍ دي. نو چې څوک سهار او ماښام دا وظیفه کې خپله دا وایي د دې په برکت سره او د دې په ویلو سره به الله تعالی دغه بیماری ښې کړي او چې کوم خلک یې وایي نو دغه انسان به الله تعالی په دغه بیمارۍ باندې ناخته کوي چې د هغې په وجه باندې هغه مجبوره شي د خپل سطر ښکاره کېدلو ډاکټرانو ته. نو ډاکټر ته به الله تعالی مجبوره نه کړي او ښکاره به دغه اندامونه نه کړي. نو د دې د وجې نه هر مسلمان لره سهار او ماښام مانځه پسې دا چې کوم دی ویل پکار دي.